کرکټ پیدا شوی په انګلند کې او خو جنازې پاکستانیانو په پاکستان کې وکړله. ډېر زیاته بخښنه غواړم کرکټه، داسې ته نه وې څومره چې زموږ د کلاړیانو ته بدرنګه کړلي. پاکستان په تاریخ کې په پیل ځل باندې د بنگلادیش نه د ټیسټ میچ وبایلو، هغه هم په خپل وطن کې، په خپل ملک کې، په خپل سټیډیم کې، په خپل ګراوند باندې. اوس ما ته زیات خلک وایي چې یاره ته پاکستان کرکټ ټیم تعریف نه کوې او ته د پاکستان کرکټ ټیم خلاف یې. او یار زه د پاکستان کرکټ ټیم چلو بس تاسو د زړه به ومنم، تاسو دپاره به لږ شان تعریف وکړم. تعریف څنګه کېږي؟ ما ته اکثر وایي ته د افغانستان تعریف ډېر زیات کوې. زه خیر د پاکستان کرکټ ټیم تعریف درله کوم. پاکستان نن ډېر زیات په زبردست او د لیران انداز کې د بنگلادیش نه میچ وبایلو. ډېر زیات په میرټ باندې، ډېر زیات په ښکلې طریقه باندې پاکستان کرکټ ټیم په خپل کور کې د هغې میلمستیا وکړله او پاکستان ډېر زیات په ښکلې طریقه باندې په پلیټ کې دغه میچ راواغستو او بنگلادیش والا میلمستیا وکړه او هغې ته په پلیټ کې دغه د خوراک په ځای باندې دا میچ کېښودو. سیم ایوب، بابر اعظم، شان مسعود، اوف 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 دیو خو ډېر زیات ایکسلنټ اینډ زبردست بیټینګ کړی دی. دومره هدې کړی دی چې بنگلادیش والا په دغه ټارګټ راړولو کې حیران پاتې شو. رضوان خیر دې سره به لږ ګزاره وکړو. سلمان علي آغا اوف 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 د پاکستان نوم یې روښانه کو، پاکستان نوم یې اوچت کو. شاهنشاه افریدي، نسیم شاه، خرم شهزاد، محمد علي دی که څوک دی، دا ټول د پاکستان فخر دی او دومره په میرټ باندې پاکستان میچ وبایلو چې ټول خلک د دې میچونو تعریفونه کوي. پاکستان زنده‌باد، پاکستان کرکټ ټیم پاینده-باد. دا اوس تعریف کېږي دلته کې که نه؟ زه اوس په کوم ځای نه تعریف د دې وکړم او زه د کوم ځای د یو خبرې راونیسم چې په هغه باندې زه تعریف وکړم چې یو ټیم د تعریف قابلي انسان به تعریف وکړي. څنګه چې د افغانستان ټیم په ورلډ کپ کې تاسو وکړو څومره ښکلی پرفارمنس یې کاوه، نو بل داسې ټیم نه و. د انډیا ټیم خو ما نشو سپورټ کولی، د انګلند ټیم خو مې نشو سپورټ کولی، خو بس هغه به سپورټ کوي که نه چې پښتانه دي که نه. نو تاسو په دې خبرو باندې پریوت یې، خو دلته کې زه په کومه خوله باندې د پاکستان کرکټ ټیم تعریف وکړم او دا د دې کارنامې دي. راشه اوس ویې ګورئ دلته کې چې پاکستان په 448 باندې په پیله ورځ باندې ذخیر ډیکلیئر کو، خو په دویم اینینګ کې په 144 د دې د پاسه پتا باندې 117 رنز لیډ دراوړېدل د بنگلادیش سایډ نه او دلته کې دیو 144 وکړل. نو مطلب دغه 13 رنز ټارګټ او په بنگلادیش دومره په اسانه طریقه څنګه چې ما ویل اوس به دیو دا هیله ګورو چې دیو راغلی بس منګول میلمستیا وکړه، بس دا خبره وکړو، بل څه خبره خو کولای نشو. جیبه ټیم دی، یو کلاړي په دې نه پويږي چې مال په کم ټیم کې کم گیم کول پکار دی. یار چې ګټلې نشي نو دا میچ خور سره ډرا کنه، ډرا کولې هم نشي. وکټ تاسو دومره نشي ټینګولای چې د 20 عمر سکور هم تاسو نه دی کړی. 144 رن څه شي دي؟ کم از کم دا وکټ لږ ټینګ کوي، ورس به ور کوي، لږ شانته کې مخابغي ته ورکړي شي، میچ به ډرا شي، راوا بنوړي. خو نه، دلته کې صاحبان نه میچ ګټلی شي، نه میچ ډرا کولی شي، نه د میچ په طریقه پوهېږي. اوس خلک به وایي ته ورله لاړ شه، نو زه ورله څه لاړ شم چې دې ذمواران دلته کې موجود دي، تنخواګانې اخلي، نو څوک ورله لاړ شي؟ عجیبه غونډه کې ټیم دی، نه څوک په حساب پوهېږي، نه څوک په کتاب پوهېږي. بیا خلک وایي ته پاکستان کرکټ ټیم تعریف نه کوې، نو تعریف یې په کوم ځای کې وکړم؟ د دې تعریف کېږي چې زه تعریف وکړم؟ د بنگلادیش غونډه کې کمزوري ټیم نه دی، پاکستان کرکټ ټیم په تاریخ کې په پیله ځل باندې میچ وبایلو. بهرحال خپله رایه سره کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله ملاویږي نو ویډیو کې. تر هغه د مال راکړئ اجازه. الله پامان.